نو په دې غرض باندې کله کله زموږ د درس کې داسې د سوال یو شکل هم پکې راشي. نو یو ملګري تپوس کړی چې یو سړی غسل وکړي آیا د هغې نه وروسته به بیا اودس کوي که نه؟ نو د قرآن حدیث نه چې موږ ته معلومه ده د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به غسل کاوه نو کې به ناستول به اودس وکړه، استنجا به وکړه، به اودس وکړه. د اودس په دوو طریقو نقل دی او دواړه د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو نقل کړی. یو د عایشې بیبي نه نقل دی، هغه وایي داسې اودس به وکړو که وضوء للصلات، لکه مانځه ته چې به څنګه اودس کاوه. نو مانځه ته چې به څنګه اودس کوو هغې کې ټول اندامونه و، مسه وه، خپې وې، یعنې همداسې اودس به یې وکړو. دویمه طریقې ام سلمې رضی الله عنها په روایت کې ده، نو په هغې کې دي چې نبي صلی الله علیه وسلم به اودس وکړو خو دا خپې به یې پرېښوستې، بیا چې به یې کله غسل خلاص کړه نو دا خپې به یې وروسته وینځلې. دې دوو طریقو کې بعضې علماو تطبیق کړی په دې شان چې کله داسې کچه ځای کې اودس کې نو خپې مینځه ځکه بیا ناولي کېږي، ټول اودس به وکړي دا خپې به بیا وروسته وینځي، هغه ځای نه به جدا شي. او که چېرته دا ځمکه وچه و فرش شوه نو بیا چې کوم دی نو هغه پوره اودس وکړه. د عایشې بیبي په روایت عمل یو تطبیق چا دا کړی. دویم تطبیق دا دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه دې بیبیانو نقل کړی، نو کله په هغې باندې عمل او کله به دې باندې عمل کوه. نو داسې اودس چې به د الله نبي وکړو بیا به یې غسل وکړو، اوبه به یې راواخیستې او سر باندې به یې 3 پیرې واچولې په موټي کې، بیا به یې په دې یو طرف بل طرف بدن باندې اوبه یو ځل واچولې. بعض ویلي دي چې نه 3 پیرې، خو ظاهر دا ده چې 3 پیرې په سر ټول بدن باندې به یو پیره واچول. هر کله چې په دې طریقه باندې غسل وشو نو د دې نه وروسته بیا اودس کول دا بدعت دی. دې د وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه د دې نقل بیا نشته دی چې د اودس د پاسه بل اودس وکړي، مګر په هغه صورت کې شته دی چې په دې اودس باندې څه مونځ، څه عبادت، څه بندګي وکړي. مثلا یو سړي اودس وکړو بیا راغی 2 رکعته مونځ یې وکړو پې نفل یا بل، اوس که بیا اودس کوي کولی شي، خو کله چې اوس اودس وکړو د غسل کې او دې باندې لا هېڅ عمل نه دی کړی او وروسته بیا اودس کوي، نو دا اودس علماو لیکلي چې دا بدعت دی، ځکه د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نه نقل د دې نشته. او عایشه بیبي نقل کوي چې هغه وایي د الله نبي د اودس نه وروسته بیا بل اودس نه دی کړی. نو لہذا سنت دا دی چې غسل نه مخکې به اودس وکړي، بیا به غسل اوبه په ځان راواړی، به دقه اودس ستا دپاره کافي دی، مانځه دپاره هم، تلاوت دپاره هم، جنازې دپاره هم، هر څه دپاره. دا یو سوال چې د هغې مختصر جواب ما وکړو. دویم سوال زما عزتمندو چې هغه د روژې سره متعلق دی. په روژه کې یو سړی خپلې بیبي ته نږدې شه او روژه یې ماته کړه، نو د دې څه حکم دی وایي؟ نو د دې مختصر جواب هغه دا دی
چې روژه د یو انسان نه ماته شو یو خو قصدن ده همداسې خوراک څښاک وکړو نو په دې کې قانون دا دی چې دا سخت ګناهګار دی که ټول عمر روژې ونیسي د دې کفاره نشي ادا کولی لیکن د دې روژې قضایي به راوړي او الله ته به توبه وباسي دا یې کفاره ده دویم د روژه ماتېدل په دې طریقه دی چې سړی خپلې بیبي ته نږدې شي او د رمضان میاشته د ورځې نو په دې کې حدیث کې 3 کفارې راغلي حدیث د مسلم کې دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي ان رجلا وقع بامرأته فی رمضان یو سړی خپلې بیبي ته نږدې شه په رمضان کې نو راغی او د الله د نبي نه یې تپوس وکړ نو د الله نبي ته فقال هل تجد رقبه غلام مندکی چې کفاره کې ورکړي قال هغې ویل لا بیا ویل چې هل تستطیع صیام شهرین طاقت لري چې 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسي قال لا ویل نه نو بیا ورته وفرمایل فاطعم 60 مسکینا 60 مسکینانو له طعام ورکا نو حدیث کې دا 3 کفارې ذکر دي یا به غلام آزاد کی یا به 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسي منځ کې به نه ماتوي او دریم دا دی چې که دغه نشي نو 2 مسکینان به ماړه کړي دا کفاره به سړی هم ورکوي زنانه به هم ورکوي بل حدیث کې داسې دي د مشکات کې چې یو کس راغی وویل د الله نبي انی وقعت علی امرأتي وانا صائم زنانه ته نږدې شوم او زه روژهدار وم د الله نبي ورته ویل غلام ویل نشته ویل 2 میاشتې پرله پسې روژې ویل ما د 1 میاشت کې برداشت ونه شي د الله نبي 2 میاشتې به څنګه ونیسم ویل 80 مسکینانو طعام ویل دا هم راسه نشته ویل کښېنه لږ ساعت پس یو کس صدقه راوړله یو هدیه و پچۍ راوړه چې ډکې د الله نبي ویل چې څه شي هغه تپوس کوونکې نو هغه ویل زه یې حاضر یم د الله نه ویل ورشه دا د خپلې کفارې په ځای باندې دا صدقه که چې کوم محتاج خلک وي وایي د الله نبي ته ویل چې او علی افقر مني چا لی ورکم چې زما نه ډېر زیات فقیری والله ما بین لابته افقر من قسم په الله د 2 خوړونو منځ کې چې کوم کلی دی کې ما نه بل غریب نشته نو د الله نبي ته چې زه هم تی واله خو اهل علم وایي چې دا د دې صحابي پورې خاص نور عام بندگان به دا کفاره مسکینانو ته ورکوي نو روژه کې د جما په وجه باندې دا 3 کفارې دي که د جما نه هسې ماسیوی ماته کړه نو بیا به په دې باندې نه قیاس کې بعضې فتوا ورکوي چې همداسې ماته شي هم دا 3 کفارې به ورکوي خو نه دا قیاس دی او په عباداتو کې قیاس نه وي نو روژه کې به سړی احتیاط کوي بل حدیث مبارک کې دی حدیث قدسی دی وایي د الله نبي وایي الله فرمایي چې یترکو طعامه و شرابه و شهوته من اجلی وایي دې سړي خوراک څښاک شهوت زما د وجې پرېښې نو که یو سړی خپلې بیبي ساسې میلاو شو یا لاس ورړو یا مخله او د ده د بدن نه څه خارجېدل نو د ده روژه پاسېدېږي او کله که یو سړی په دې درجه کې و چې نه خپلې بیبي بدن سره لاس لګول یا ورسره ډډه وال هغې باندې د ده بدن نه څه نه خارجېدل نو بیا د انسان روژه کې نقصان نه راځي حدیث د عایشې کې دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم روژه به نیوله زه بیبیانې به یې ښکلولې یو ځای به ورسه کېناسته مباشرت به یې کو او دا به روژه و لیکن درېیمه جملې به چې وکانه املککم لاربي لیکن د الله نبي وایي ستاسو ټولو نه زیات کنټرول کوونکي و د خپل شهوت یعنی خپل برداشت او شهوت یې قابو کولی شي نو که یو سړی پوهېږي چې زما روژې ته نقصان رسي
هغه د احتیاط کوي او یو سړي په ځان باندې باور دی نو که هغه بیبي سکیني سملي میلاو شي هسې په دې روژه کې نقصان نه راځي نو د جما په وجه باندې دغه درې کفارې دي دا یې مختصر شان جواب و الله دې موږ او تاسې ته د صحیح روژې نیولو توفیق را نصیب کړي وصدق الرسول صلی الله